إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين دا الله رب العالمين احکم الحاکمین د ټولو بادشاہانو بادشاہ د ټولو زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې د هغه په صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد دی رب العالمین چې سکی سوخ چې کوي سرنګ چې کوي چا سره چې کوي کولای شي د الله رب العالمین نه څوک تاسو او پوښتنه نشي کولای خدا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت ته خو هغه بادشاہان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریبانان دي د هر یو فرد نه الله رب العالمین تاسو کوي زما محترمو د الله رب العالمین دا تاسو او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې الله رب العالمین ته زمونږ د اعمالو زمونږ د افعالو باره کې صفت نشته نه بلکې الله رب العالمین خپل فرمایي چې تاسو په زړونو کې چې کوم خبره راځي کوم کار راځي کوم اراده تاسو په زړه کې راځي د هغه په باره کې به هم الله رب العالمین تاسو کوي ذکر رب العالمین فرمایي لله ما في السماوات وما في الارض وان تخفوا ما في انفسكم او تبدوه يحاسبكم به الله کم شی چې تاسو په خپل زړونو کې پټوي او کم کار تاسو ښکارا کوي د هر یو باره کې به الله رب العالمین تاسو کوي نو خدا تاسو کوي نو بیا الله رب العالمین موږ ته دا خبره هم بیان کړله لا خو د دنیا ماحول هم دی په دنیا کې هم چې کله یو انسان کم جرم وکي کم کار وکي نو هغه چې عدالت ته راوستل شي هغه چې د پولیس والا تانې ته راوستل شي نو خپل اعمال خپل کار خپل د جرم نه هغه چې منکر شي د دې د وجه نه الله رب العالمین موږ ته دا فرمایل چې دا انسان د قیامت په ورځ چې کله د الله رب العالمین مخ ته ودرول شي الله رب العالمین ته تاسو کی نو دا به د خپل اعمالو نه منکر کیږي خپل اعمالو په سیبه دا نه وي چې ما دا عمل کړی دی دا عمل مې کړی دی ځکه الله رب العالمین قران کریم ته موږ ته فرمایل چې کله مشرک بنده د الله رب العالمین مخ ته ودرول شي نو دا به دا وي چې والله ربنا ما كنا مشرکین ما دې په الله باندې قسم می الله پر ربوبیت می دې قسم می چې ما هیڅ قسم د شرک نه دی کړی زما محترمو د دې د وجه نه الله رب العالمین د انسان نه دا تاسو دا پوښتنه کوي
دا الله رب العالمین لکونه او کروڑونه رحمتونه دی په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات، د الله رب العالمین اسماء او احکام، د الله رب العالمین وحدانیت طریقې را د وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې مراد وښودلې چې په هغه باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین جنت په حاصلول شو، او هغه لارې او هغه طریقې هم را د وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره موږ د الله رب العالمین د غضب او د قهر نه بچ کیږو. زما محترمو، الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو نو زموږ د پیدایش مقصد دا بیکار او مهمل نو، بلکې الله رب العالمین د څه غرض او څه مقصد دپاره د دنیا ته موږ رالیږلي یو. هغه غرض او هغه مقصد الله رب العالمین موږ ته خپل کتاب کې بیان کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت دپاره. چې کله آدم علیه السلام الله رب العالمین جنت ته ولېږلو او هغه په دې جنت کې د هغه ونې نه خوراک وکړو نو الله رب العالمین ورته وویل چې ځه دنیا ته ښکته شه، دنیا ته کوز شه. خدا یو خبره ورته وکړله چې قل نهبطوا منها جمیعا، ټول د دې جنت نه وځئ دنیا ته لاړ شئ. خو یو خبره یاد وساتئ چې دا دنیا دا د فایده او د سامان حاصلولو ځای دی، خو دلته به یو شی راځي ستا خواله، فاما یأتینکم مني هدی، ستا طرف ته به زما له طرف نه یو هدایت مندونکی به راځي، یو قائد یو رهنما به راځي، تاسو به د هغه قائد او د هغه رهنما خبره منئ نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الله رب العالمین دلته موږ د دوه جملې وویلې، یو دا ویلې چې فلا خوف علیهم، نشته به یره په تاسو باندې، ولا هم یحزنون، او نه به تاسو غمجن یئ. وګورئ زما محترمو چې کله انسان وفات شي فوت شي نو ځای کوم ځای ته قبر ته ځي، او قبر د تیارو ځای دی، قبر د خوفناک ځای دی، نو هلته خلک یریږي. لکه تاسو د دنیا کې وګورئ چې شپه شي تیاره شي نو څوک په دې لاره باندې نشي تېرېدلی، ولې د یرې د لاسه. دا قبر هم د تیارې ځای دی. نو الله وایي چې کله تا د دې پیغمبر خبره ومنله، تا د دې پیغمبر اطاعت وکړو، تا د چې کوم قاصد کوم رهنما زما طرف نه راغلی و د هغې خبره دې ومنله نو فلا خوف علیهم، په دې قبر کې به تا باندې یره نه وي، ځکه ته به مطمئن یې. تا نه چې فرشتې کوم سوال کوي کوم تپوس کوي د هغې نه به ته مطمئن یې، ته به د هغې صحیح جواب به ورکړی شي. بیا الله فرمایي چې ولا هم یحزنون، او د قیامت هغه سختی هلته چې انسان غمجن وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې انسان به د قبر نه ابلخپې ناسونته بربند به راپاڅولی شي، او هر انسان به په خپلو خولو کې ډوب وي، او دا غم به ورسره وي چې یاره یو نیکي ماته میلاو شي چې زه په هغې باندې ځان نن بچ کړم. نو الله فرمایي که چېرته تا د دې قاصد او د دې رهنما او د دې پیغمبر خبره ومنله نو ولا هم یحزنون، په دغه حشر میدان کې دا د تکلیف والا ځای کې ته به غمجنه کېږي نه، تا به پریشانه به نه یې، ځکه تا د هلته د هغه قائد او د هغه رهنما خبره منلې ده، د هغې په لار باندې روان شوی، نو تا دپاره به هېڅ قسم د غم تا باندې نه یې. زما محترمو د دې د وجې نه الله رب العالمین موږ ته پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو کې آخره راولېږلو، موږ د هغې امتیان وګرځولو. هغه پیغمبر موږ ته داسې یو عمل نه دی پرېښی چې په هغې باندې زموږ کامیابي وي، په هغې باندې موږ جنت ته ځو، بلکې هغه موږ نه څه کړی دی بیان کړی دی چې ای امته دا عمل دی په دې باندې ته جنت ته ځې، دا عمل دی په دې باندې ته دوزخ ته ځې، دې نه ځان وساته او په دې باندې عمل وکړه. ځکه دا کمې ورځې په موږ باندې چې تېرې شي دا 10 ذوالحجې په دې کې اعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایل چې ما من ایام العمل الصالح احب الى الله من هذه الايام العشر. هر هغه عمل چې انسان په دې 10 ورځو کې کوي دا الله رب العالمین ته ډیر محبوب دی د نور ورځو نه. صحابه هغه شوقمندو، هغه چې دینو نیکو اعمال ته د هغه ترغیب زیاتو. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې ویلو چې جهاد دا داسې یو عمل دی چې د شهید کېدو سره الله رب العالمین ډایرکټ دی هغه انسان جنت ته بوزي.
صحابه تاسو کوي چې دا الله رسول ولل جهاد فی سبیل الله او دا جهاد د الله رب العالمین په لار کې د دوم نهم اجر او ثواب زیات دی پیغمبر وی چې ولل جهاد فی سبیل الله او د جهاد فی سبیل الله نه هم زیات اجر او ثواب په دې لسو کې موجود دي د اعمالو خو یو کس داسې دی چې هغه خپل ځان خپل مال سره جهاد ته وځي ولته شهید شي واپس را نشي د دې مرتبه زیاته د اجر زیات دی د هغې نه وروسته زما محترمو هغه لس ورځې په موږ باندې تېرې شي الله رب العالمین دی هغې کې چې کوم اعمال موږ کړي دي هغه د الله رب العالمین په خپل دربار کې قبول کړي او هغه اعمالو بدله لکه څنګه چې پیغمبر موږ ته بیان کړی دا هغه شان دی د هغې بدله او اجر دی الله رب العالمین موږ ته راکړي اوس راځو دې خبرې ته چې مخې ته یو لس ورځې نورې را روانې دي چې هغه ته ویلی کېږي عاشوره د محرم دا ډېر به دا غوره ورځې دي په دې کې دا د لسم ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د یو کال ګناه معاف کوي چا چې پکې روژه ونیوله نو د هغې یو کال روژه ګناه معاف کېږي بیا چې کله مدینې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او د یهود یې ولیدل چې د عاشورې په ورځ باندې روژه نیوله نو ورته وویل چې تاسو ولې روژه نیسئ هغه ورته وویل چې موږ د هغې خوشحالۍ په ورځ باندې روژه نیسو چې الله رب العالمین په دې ورځ باندې موسی علیه السلام د دریاب نه بچ کړو د پیغمبر وویل نحن احق بموسی منه موږ د دې نه زیات حقدار یو د موسی علیه السلام باندې بیا صحابه ته چې کوم یو خبره به پیغمبر وکړله سمدستي به په ذهن کې خبر راتله چې دا الله رسوله تا خو مخکې موږ ته ویلو چې د یهودو سره مخالفت وکړئ اوس دلته په دې روژه کې د یهودو سره موافقت راځي د پیغمبر وویل که چېرته زه په راتلونکي کال باندې ژوندی وم نو زه به د نهمې ورځې هم تاسعه روژه هم نیسمه الله رب العالمین هغه له ژوند ورنکو او د هغې ورځ د راتلو نه مخکې هغه د دنیا نه لاړو خو قولي حکم موږ ته موجود دی نو علما په دې وجه باندې فرمایي چې ځان له د یو ورځې روژه نیول د لسمې هغه صحیح ده خو په دې کې به موافقت د یهودو سره راځي نو چې کله مخالفت د یهودو راولي نو یا به د نهمې او د لسمې نیسي یا به د لسمې د یو لسمې نیسي او یا به چې دی نو که درې واړه دې ونیول نو ډېر ثواب پکې دی روژه ده اجر به الله رب العالمین درکړي دا غوره مرتبه دا ده چې ته د یهودو سره مخالفت هم وکړي او د پیغمبر حکم هم پکې راشي او عاشورې روژه هغه هم تا د الله رب العالمین اجر او ثواب تا د هغې درکړي بیا موږ دې خبرې طرف ته راځو چې په دې کې کومه واقعه پېښه شوې وه چې دا نن سبا شیعګان په دې محرم کې ځان وژني ځان وهي ماتم کوي دا د څه دپاره کوي دا کومه واقعه راغلې وه هغه واقعه د حسین رضی الله عنه د شهادت ده چې هغه په هغې کې ځان وژني ځان ټکوي او دیو دا وایي چې یاره د حسین رضی الله عنه لویه مرتبه او دا شهید شو حالان کې که موږ د تاریخ اوراق وګورو نو تاریخ اوراق په دې خبره باندې دلالت کوي چې یاره دا حسین رضی الله عنه دې شیعګانو خپله وجلی دی خو راځئ د هغې تاریخ ته وګورو چې تاریخ څه وایي موږ ته زما محترمو چې کله معاویه رضی الله عنه خلیفه شو او هغې خپل د زوی دپاره بیعت یزید دپاره بیعت د خپل ژوند کې واغستو نو د بعضې صحابو د هغه مخالفت وکړو چې یاره ته ژوندی نو موږ څنګه د یزید سره د نو بیعت وکړو اوس به زمونږ باچا کم یو ته به یو که دا به کله ته وفات شوې بیا به د هغې نه وروسته به کتی شي چې موږ په چا باندې متفق کېږو نو معاویه رضی الله عنه چې نه خامخا به د یزید سره بیعت کوئ زما په ژوندانه کې نو بعضې صحابه و هغه څوک مکې ته لاړل څوک بل طرف ته لاړل څوک مدینې ته رالل خو د شام نه ځان ویستلو او د دې فتنې نه ځان بچ کولو په هغې کې حسین رضی الله عنه هغه هم مکې ته راغی او مکه کې ډېره شو ځکه کعبه داسې ځای دی حرم داسې ځای دی چې په هغې کې نه جنګ کېږي نه جهاد کېږي نه چې کوم دی څوک وژلی کېږي هلته یې پناه واخیستله چې کله د کوفي خلک خبر شو
چې یاره حسین رضی الله عنه باندې دا تکلیف او دا مصیبت راغلی دی هغه بار بار خطونه را لېږل چې یاره کوفې ته راشه بغداد ته راشه هلته به چې دی نو تاله مونږ امان درکو تاله به مونږ ځای درکو ستوګنه به درکو او ډېر خلک ستا په تایید کې راوتي دي نو چې کله خطونه رالل تاریخ په اوراق کې راځي چې حسین رضی الله عنه د دومره خطونه د کوفې د طرف نه رالل چې یو اوخ بار کولو هغه خطونه نو حسین رضی الله عنه اراده وکړله چې زه کوفې ته ځم د هغې نه مخکې خپل وراره خپل تره زوی عقیل رضی الله عنه کوفې ته یې ولېږه چې ورشه وګوره حالات چې حالات څه دي هغه چې لاړ او ویې کتل خلک ډېر راجمع شوي وو د حسین رضی الله عنه دپاره د حسین رضی الله عنه د هغه د ملاتړ دپاره دلته صحابه حسین رضی الله عنه ته وویلې چې مه ځه مکې کوفې ته ځکه کوفې والا ستا پلار علي رضی الله عنه سره دوکه کړې ده ستا رور حسن رضی الله عنه سره دوکه کړې ده نو ته څه شی تا سره هم دوکه کوي هغه ورته چې نه وګوره دومره خطونه یې ما ته رالېږلي دي دومره خلک زما په ملاتړ کې راوتي دي زه خامخا ځم لسمه ذوالحجه د حج ورځ وه په هغه باندې حسین رضی الله عنه را روان شو او په لاره کې خلکو سره ملاقاتونه کېدل دلته چې کوم دی نو یزید هغه په کوفه باندې یو صحابي نعمان ابن بشیر رضی الله عنه دا نرمدل صحابي و هغه والی و هغه بدل کو او عبید الله ابن زیاد هغه چې دی نو مقرر کو او دا خبره ورته وکړله چې حسین رضی الله عنه به بیعت زما دپاره اخلي دا یې ورته نه ویلي چې ته به هغه څه کې شهید کې به بلکې دا یې ورته ویلي چې ژوندی به راولي او ما ځمه چې بیعت ما سره وکړي بس دومره خبره یې ورته کړې وه زما محترمو چې کله حسین رضی الله عنه په لاره باندې را روانو او کربلا مقام ته راورسېدو دلته چې کوم دی نو عبید الله ابن زیاد خپل فوج هغه کېنولی او چار چاپېره او حسین رضی الله عنه چې کله راغی نو هغې نه راتاو شو د هغه وخت کې کمانډر د هغې د فوج هغه څوک و عمر ابن سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه حسین رضی الله عنه خواله راغی ورته وویلې چې یاره زه د والي د طرف نه مقرر شوی یم او تا وویلې دا خبره چې یاره در بیعت واخله د حسین رضی الله عنه دپاره او یا یې ماله راوله چې ما سره بیعت وکړي د حسین رضی الله عنه ته حسین رضی الله عنه هغه ته وویل چې یاره درې خبرې دي په دې درې خبرو باندې ما سره موافقت وکړه یا ما پرېږده چې زه لاړ شم غرونو ته چې کوم ځای کې د مجاهدین جهاد کوي چې هلته جهاد وکړم یا ما پرېږده چې واپس د مکې ته لاړ شم او یا ما پرېږده چې زه خپله یزید خواله لاړ شم هغه سره بیعت وکړم دلته عبید ابن زیاد عبید الله ابن زیاد ته عمر بن سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه جواب ولېږلو چې یاره حسین رضی الله عنه دا خبرې کوي هغه چې نه منې مه ورسره تر دې پورې چې ما لې راوله او ما سره بیعت وکړي حسین رضی الله عنه چې زه تا سره بیعت نه کوم زه خپله ځم یزید خواله زما محترمو هغه هلته پرې نه خوستو دلته یو کس و ذوالجوشن په نامه باندې هغه عبید الله ابن زیاد ته وویل چې یاره ته ولې حسین رضی الله عنه پرېږدې تا د زیاد د دې شي حکم درکړی چې تا سره بیعت کوي او تا هغه مه پرېږده هغه چې دی نو بار بار لښکر لېږلو تر دې پورې چې حسین رضی الله عنه څه دا خبره ونه منله دا د تاریخ اوراق زه تاسو ته بیانوم زما محترمو دلته بیا په آخره کې دغه کس ذوالجوشن دا یو شیعو او په کمانډر کې کمانډینګ کې عبید الله ابن زیاد ولېږلو او ده ورسره خبره وکړه ده ورته وویلې چې یاره موږ ستا خبره هېڅ قسم نه تسلیمو بلکې موږ څه کوو عبید الله ابن زیاد ته به تا بوزو ته به هغه سره چې کوم دی څه کې بیعت کې هغه ورته زه بیعت نه کوم بس صحیح ده موږ سره جهاد وکړه دلته جنگ شروع شو او تر دې پورې دومره سخت جنگ و چې حسین رضی الله عنه جام شهادت نوش کو چې کله د هغې سر یې راوړو او د یزید خواله ویوړو یزید وجړلې او ډېر بد رد یې پسې وویلې چې ما خو تا ته دا نه ویل چې ته دا شهید کا ما خو تا دا ویل چې دا ونیسه او ما لې راوړه چې ما سره بیعت وکړي دلته زما محترم علما فرمایي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې د یزید غلطي او د یزید خبره دلته دا وه چې اولنې د
نعمان ابن بشیر رضی الله عنه د کوفی والی هغه بدل کړو کچته هغه د نو بدل کړي نن به حسین رضی الله عنه شهید کېدل هغه ژوند دی په دې یو خبره باندې علما یزید ملامتای چې دا ستا ګناه وته حسین رضی الله عنه شهید کړی دی ورنه کوم تاریخ اوراق وګورو یزید چې دینو هغه حسین رضی الله عنه د پاره حکم د شهادت نو کړي کله چې دا هغه سر راوړ وی جړلې دا هغه ماشومان دا هغه کور والا دا هغه نور زنانه چې هغه سره کومو هغه یو میاش پورې خپل ځان سره ساتلیو خو عزت او اکرام ولا کړو میاش بعد بیا واپس مدینه ته راولېګل خپل اهل او عیال ته او دلته مونږ سکو مونږ چې دینو یزید پسې بد ردی وایو دا هغه تکنزل کو نن سبا خدا کنزل جوړ شوی دا حالان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته وګورو هغه فرمایي چې خیر غره امت هغه زما ده بیا ورپسې تر دې پورې درې ځله دا ذکر کړو یو د صحابه یو د تابعینو یو د تبع تابعینو او کچته موږ دا یزید وګورو دا په تابعینو کې راځي ځکه د والد معاویه رضی الله عنه هغه صحابي او د صحابي لیدل نو په تابعینو کې راځي زما محترم دا خبره په موږ باندې بد لګي چې یره دا د یزید ولی صفات بیانې ما یو ځکه خطبه کوله په هغه ځکه ما دا خبره د یزید په متعلق وکړه هغه ځکه خلک راته ویل چې یره دا خبره ما بیانوم موږ د خطبه کې پرېدو ما ورته ویل چې تاسو ته حقیقت بیانوم چې تاسو په حقیقت باندې ځان پوهیږئ چې حقیقت هو څه شي خلک اسی په ګډوډۍ پسې روان دي تاویل ماویل پسې روان دي سبا چې د الله رب العالمین مخ ته ودرېدو بیا به هلته دا وایي چې انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل الله مونږ نو خبر خو د مولیانو د مفتیانو د مشرانو خبره منلې وه هغه خو مونږ د سمې لارې نه ګمراه کړو نو زما محترمو فتاوا د ابن تیمیه تاسو وګورئ هغه کې دغه خبره لیکلې ده هغه هم دې خبرې طرف ته ترجیح ورکړې ده چې یزید دا یو غلطي کړې وه چې د کوفې د والی هغه بدل کړي او کچره دای نه بدل کړي نو حسین رضی الله عنه بنن نوې شهید شوی دا هغه د شهادت الزام پاغه باندې پدې ټکی باندې شرف لګي نور زما محترمو مونږ چې بد رد وایو مونږ چې داغه ته کنزل کو نو دا زموږ سره نه خایيږي ولی یو خو چې دین هغه تابعین کې راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلیو چې غره امت غره قرن هغه زما ده بیا ورپسې درې ځلې بیان کړو هغه درې ځلو کې دا ډله هم راځي زما محترمو دا د حسین رضی الله عنه د شهادت واقعا وا چې دا دیو خپل کوفیانو وجلو او چې کله حسین رضی الله عنه راغی نو بیا هغه کسان چې کوم عقیل وتویلو چې ستا ډېر خلک ملاتړ کې ولاړ دي او تا ته خطونه را لګلي تراشه هغه خلک بیا یوم نو په کوفه کې یوم هغه چې د کربلا ته رانلل چې د حسین رضی الله عنه دفاع کړی وي د دې د وجه نظم محترمو مونږ ته پکار دي چې مونږ کومه مسله بیانو کم کار چې کو نو هغه کې مونږ دا سوچ پکار دی چې آیا دې کې پیغمبر مونږ د سویل دي او الله سویل دي نو الله مونږ بیان کو دا یو قسم د بدرت چا په سویل غیبت کول دا غي بهتان او دا غي سپکاوي بیانول دا زما محترم د انسان سره نه خایيږي بدی باندې الله رب العالمین سخت ګناه او سخت عذاب ورکړي د دې د وجنه لګ احتیاط او سوچ پکار دی بل زما محترم دا د محرم میاش دا الله رب العالمین مونږ ته عزت والا میاش ګرځولې ده ځکه الله رب العالمین خپل فرمایي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الله رب العالمين په نيز باندې د میاشتو تعداد هغه سودي هغه 12 دي کم وخت نه د هغه وخت چې الله رب العالمین اسمان او زمکه پیدا کړی دي او دا اسمان او زمکه چې الله رب العالمین پیدا کړی دي د میاشتې 12 ګرځولې دي په هغه 12 میاشتو کې څلور میاشتې هغه د عزت والا میاشتې دي عظمت والا میاشتې دي چې په دې څلور میاشتو کې کم انسان د الله رب العالمین عبادت کوي د الله رب العالمین ذکر اذکار کوي نو چې څنګه الله رب العالمین د هغه
عبادت او دا ذکر اذکارو ثواب او اجر د انسان لور کوي نه په دې سلور میاشتو کې چې کوم انسان دا عبادتو کې دا تلاوت د قران کریمو کې ذکر اذکارو کې نو الله رب العالمین د دې اجر او ثواب څومره ورکوي دوچند سره ورکوي. هغه سلور میاشتې کم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړی چې هغه سلور میاشتې دي. یو درې متوالیات دي پر لپسې دي چې ذوالقعده ذوالحجه او محرم او یو هغه د رجب میاشت چې د شعبان او د رمضان په منځ کې د جمعه الاخر او د شعبان په منځ کې راځي. زما محترمو دغه سلور میاشتې چې په هغه کې موږ روان یو د عظمت والا میاشتې د برکتونو والا میاشتې چې د هغه کې اجر او ثواب الله رب العالمین دوچند انسان لور کوي په هغه کې موږ روان یو دا اجر او ثواب موږ حاصل کو ځکه الله رب العالمین چې کوم پیغمبر موږ ته علیګل دي دا هغه په باره کې فرمایي چې عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دغه پیغمبر ډیر حرصناک دی چې دا مؤمنان دا انسانان دا الله رب العالمین اجر او دا الله رب العالمین جنت او دا الله رب العالمین خوشنودي حاصله کی. ډیر شوقمندو ډیر حریصناکو بار بار با یو انسان ته بتلو او دا هغه ته دعوت ورکولو. زما محترمو که کم انسان باندې تکالیف پر دعوت کې راځي کم انسان باندې سختی پر دعوت کې راځي نو هغه تکالیف او هغه سختی په خپل ځان باندې برداشت کړي. دا دې نه وای چې یاره دا څنګه دعوت دا څنګه دین دی چې په دې کې سختیان او تکالیف دي. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ خپل مخ ته کېدوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې دعوت باندې څونه تکلیفونه ملاو شوی تر دې پورې چې یو ورځ کعبه کې مونږ کولو چې کله سجدي ته لاړې یو کافر راغی او د اوخ هغه ګندګي راواغستله هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې واچولو. یو کس لاړو او د فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته فرمایي چې ته دلته ګرځې او په کعبه کې ستا په پلار باندې ګندګي اچول شوې ده. هغه رااله خپل پلار نه ګندګي لري کړله. دا څه خبره وه؟ دا صرف د دعوت وجه وه. زما محترمو ګنې سولیخ کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو سره تیر کړیو په هغه سولیخ کاله کې هیڅ خبره نه وه ځکه الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي. ولی تاسو سره ما چې کوم دینو د زندگی ډیره حصہ تیر کړی ده په هغه زندگی په هغه ډیره حصہ کې ما څنګه ژوند تاسو سره تیر کړی دی تاسو به ما ته چې دینو صادق او امین ویلا خو چې کله ما دعوت طرف ته راوبللې کله ما د الله رب العالمین طرف ته راوبللې نو تاسو ما سره څوک جنگ شروع کو تاسو ما ته قسم القاب را کول شروع کړل. زما محترمو دا تکالیفونه دا مصیبتونه دا سختیانه په انسان باندې راځي خو انسان مسکه د خپل دعوت ته بنرستو کیږي بلکې ملاتړ سره به ودرېږي. او مین مسله زما محترمو د دعوت د پاره یو خو انسان چې خپل ځان مضبوط کی پکې او دویم چې د دعوت د پاره کم مال خرج کیږي هغه په د الله رب العالمین په لار کې منسوب خرج کو. دا نه چې دا بیٹه کو دا جمعه چا ور کړی دی بد دا هغه کار دی چې دعوت کوي عالم راغواړي بیان د پاره بس هغه پوهیږي او کار پوهیږي نه بلکې موږ د هغه کس سره څنګه په څنګه ودرېږو که څه خرچه کیږي 1 روپۍ 2 روپۍ هغه موږ ورکو نو ان شاء الله الله رب العالمین موږ سرخورو ساتي ځکه الله رب العالمین بل ځکه فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. الله رب العالمین چې کوم جنت تیار کړی کوم مغفرت چې تیار کړی دا هغه د پاره جلدیواله او کې کوشش وکړي هغه جنت چې دا هغه پلانواله د اسمانونو د زمکو دی اعدت للمتقين او دا د متقینانو لپاره الله رب العالمین تیار کړی دی. متقی څوک دی؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. متقی هغه انسان دی چې هغه د الله رب العالمین په لار کې خرچه کوي په تکلیف کې خرچه کوي او په راحت کې هم خرچه کوي. ځکه کوم انسان باندې مصیبت راشي تکلیف راشي بیماری راشي او کته ورته وي چې د الله رب العالمین په لار کې صدقه وکړه دا وایي چې دا والا صدقه شو زما طرف نه
خو چې کله یو انسان باندې راحت وي تکلیف به نه وي او ته ورته وایې چې یا د الله رب العالمین په لاره کې ورکه ښه به ورسره موجود وي ښه ډېر به ورسره موجود وي خو لیکن د الله په لاره کې نه ورکوي ولې ځکه راحت پې موجود دی هغه وایي زمړه خپل کار به کوي دعوت به خپل کار کوي هر سړی به خپل کار کوي او الله څه فرمایي اعدت للمتقین دا جنت او دا مغفرت د الله رب العالمین دا ما تیار کړی چا دپاره د متقیانو دپاره متقي صفات څه شی دی ينفقون في السراء والضراء چې خرچه کوي په څه وخت کې په تکالیف کې په راحت کې بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې هدى للمتقین دا قرآن کریم د متقیانو دپاره څه شی دی هدایت دی متقي څوک دی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فغیب باندې ایمان راوړي او مونځ قایموي او دریم صفت څه دی ومما رزقناهم ينفقون کم رزق چې مونږ ورکړی په هغه کې هغه څه کوي خرچه کوي بل صفت الله رب العالمین چې بیان کړی دی والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مونږ څه شی کوو زما محترم وړه وړه خبره باندې مونږ غوسه کوو دا غوسه نه کول پکار زما محترم ځکه الله رب العالمین فرمایي چې دا جنت دا ما تیار کړی چا دپاره د متقیانو دپاره متقي څوک دی هر انسان دی په خپل ګریوان کې سوچ وکړي چې یاره زه متقي یم او که نه یم متقي صفات الله رب العالمین په قرآن کې ذکر کړی دي ينفقون في السراء والضراء دویم صفت والكاظمين الغيظ چې غصه سکون کې دی غصه ورشي او غصه څه کوي هغه سکین حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې بهادر څوک دی صحابه وویل چې بهادر هغه انسان دی چې جهاد ته وځي بهادر هغه انسان دی چې په میدان د قتال کې یا د کشتۍ په میدان کې راشي او مد مقابل هغه اعلان دی کې دغه انسان بهادر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټیک د تاسو په نسبت باندې لیکن بهادر هغه انسان دی چې هغه د غوسه راشي او هغه په هغه باندې مالک وي د هغه غوسې نافذ کولو مطلب یو انسان د پتا باندې ظلم وکړو تاسو سره زیاتې وکړو او تعالی په هغه باندې غوسه درغله او ته په هغه باندې قادر چې دغه انسان نه څوک بدله واخلي او ته هغه د الله رب العالمین د پاره څخه معاف کړي دغه انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان چې شه بهادر دی مهران سليمان ابن مهران دا یو تابعی او زما محترمو خپل وینځي ته ویل چې لاړ شه مال او براوړه چې زاو د سوګم هغه لاله لوټه کې او براوړه چې کله او براوړه نږدې او دسته وتا چولې او به ډیر شي هغه پاغه باندې راو ورسېدل هغه غوسه شو دغه هغه وینځوا دا مالکو زور لرلو چې داغه نه بدلواله چې ولی په ما باندې وبته کړی هغه ته ویلې چې الله رب العالمین په قران کې فرمایي چې والکاظمین الغیظ غوسه سکون کوي متقی هغه انسان دی چې غوسه اوس کی هغه وایي زه سیدا ما معاف کړی هغه وایي چې ځان له بدی باندې خلاصيږي الله وایي والعافین عن الناس او بیا عفو وکي زمون خلک څه کوي چې باغ ټیم کې معاف کړي نه بیا په جرګو کې ناشتي په محفلونو کې ناشتي چې را پرونی خپل ورځ هغه کس ډیر غوسه کړم خو مسما الله د لپاره معاف کو نه الله فرمایي چې والعافین عن الناس بس معاف دې کو بس پاغه باندې ګټه کې دوا زه په زه باندې بیا هغه مې یادوا چې دلته محفل نه جوړ شوی دی پاغه کې لګي دا خبره کې الته خلک ناشتي تالته لار شي الته دا خبره کې چې یاره پرون ما صدیقس جاته وکړو ما هغه د الله لپاره معاف کو نه دا خبره بیا مکه والعافین عن الناس بدل خلکو را معافیو کا هغه مهران سليمان ابن مهران څوک هغه وینځي د الله لپاره آزاد کړل چې ذات د الله رب العالمین لپاره آزاد شو د دې د وجه زما محترم دغه ورځ چې کوم باندې را روان دي ان شاء الله اراده وکړو چې د نهم او د لسم د محرم هغه به روزه نیسو چې الله رب العالمین زموږ د یو کال ګناه معاف کړي او د الله رب العالمین پیغمبر چې کوم را لګل او کوم قاصد چې را لګل دا غي تابعداري په دې کې راشي او الله رب العالمین موږ له اجر او ثواب هم راکړي او د دعوت په میدان کې کم تکالیف په موږ باندې راځي کم سختیان په موږ باندې راځي هغه موږ د الله رب العالمین د رضا لپاره هغه په ځان باندې برداشت کو
او کوم خرچه زمونږ نه کیږي هغه خرچه مونږ خامخا ورکو چې الله رب العالمین مونږ له اجر او ثواب هم راکړي او الله رب العالمین مونږ د متقیانو په صفات کې واچي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. دا الله رب العالمین په نیز باندې عظمتونو او د برکتونو والا میاشتې هغه څلور دي. د کم وخت نه چې الله رب العالمین اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي دې څلور میاشتو د الله رب العالمین عظمت او برکت ورکړی دی. هغه څلور میاشتې په هغې کې دا یو میاشت په مونږ باندې روانه ده، ورپسې چې بله میاشت کم شروع کېږي هغه مونږ پسې روانه ده. دا د عظمتونو د برکتونو والا میاشت ده. کوشش دا پکار دی زما محترمو چې په دې میاشتو کې موږ د الله رب العالمین ذکر، د الله رب العالمین د قرآن تلاوت، د الله رب العالمین عبادت کثرت سره وکړو او ډېر وکړو چې الله رب العالمین په دې کې اجر او ثواب موږ نه دوچند راکړي او الله رب العالمین زموږ نه کم ګناهونه شوي دي، کم کوتاهیان شوي دي، هغه الله رب العالمین زموږ نه معاف کړي او د الله رب العالمین موږ د غیبت نه وساتي. الله رب العالمین مونږه د متقیان صفات په مونږ کې پیدا کړي. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر کې نږدې